منشي صاحب ستا باره کې یو شکایت دا راغلی دی وایي دی په ټیم باندې مزدورانو له پیسې نه ورکوي پیسې ولې لیټ کوي نو دا ولې داسې کوي او کوم خلک چې د دغه په هغه خلک څنګه متل کوي وایي چې هغه دغه یې په ډبلې نه ماتېږي بس نور سویم نه کیمره ده نو د هغه خلکو ډېر لږ وخت وي ظاهري شو شاوي په مخ باندې چشمې لګولي او سپین کاټن یې اچولی خو الې بیا دی چې لکه د دې اډیمار هغه بیا په 40,000 په 50,000 روپۍ قرضدار یي موږ بس سوز وکنه یار من ورم واشه نو څوک مجبوري نه لګي غریبۍ نه لګي نو بس غریبي ده کنه بس چې کار ونه کړي نو بس سبا کوي ټیک ده غریبي ده خو بیا هم ته ایمانداره سړی د هغې نه علاوه عبد پر مې په تنګي کې په یو ځای کې پروګرام کړی دی یو سړی را لګېدلی دی جمعدار صاحبو او په 2 لک روپۍ باندې دغه رومره غټ سړی وجلی دی نو دا مزدورانو دوی ته خو د یو څیز سلام پیش کول پکار دی چې لکه په دې محنت کوي په دې اړ په دې ګرمۍ کې لګیا دي او مزدوري کوي خو لکه د چا د سر سودا په 2 لک روپۍ باندې نه کوي یا په 50,000 روپۍ باندې د سر سودا بسم الله الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او دا وخت په د خښتو په یو بټۍ کې موجود یم غرمه ده او ما سره تقریبا دا وخت 10 منټه کم 12 بجې دي سور نور دی مزدوران ما سره ولاړ دي تاسو وینئ د دوی په کمیسونو کې اوچ تار نشته دا د دوی د دې محنت عکاسي کوي وعلیکم السلام څنګه له سره نوم دی نوید خان نوید خان په څونه وخت نه مزدوري کوي دلته 25 سال کېږي 25 سال دی وشو دا خو ډېر وخت دی تنخواه حساب دی د میاشت د ورځې حساب دی د اړي د څه دي دا ټیکي حساب دی زر خښته په 220 روپۍ راوباسو ښه نو چې دا میاشتې ته څونه په روپۍ جوړېږي میاشتې تقریبا کله 30 شي کله 28 شي 3200 څنګه السلام علیکم ورور وعلیکم السلام څه نوم دی رحمان الدین رحمان الدین څنګه چلې ته دې بټۍ کې څونه وخت نه کار کوې رئیس هو یو 20 کاله کېږي ستا 20 کاله وشو اوس په دې عمر څونه یي یاره یو 36 پورې وي 36 سال وي 36 مو ته مطلب دا چې 14 کالو په عمر کې هم دې بټۍ ته راغلی دې بټۍ ته راغلی لګیم ښه نو ستاسو د څه حساب کتاب دی د میاشتې حساب کتاب دی که نه اوس هم دا نه بس د ټیکي حساب دی مونږ د ټیکي حساب دی کار ګران دی کار آسان کار به هی ګران دی سبا کې غریبي ده یار ښه قدرمنو کتونکو دا وخت را سره په دې بټۍ کې نور مزدوران ولاړ دي دوی سره څو خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی شهزاد شهزاد ته څونه وخت نه کار کوي زما 4 سال شو دلته کې ښه او څو مزدوري دړې باندې 500 روپیا ډیپټي تقریبا 30,000 روپیا میاشت جوړېږي نه د 500 روپیو نه 15,000 جوړېږي لکه ډیپټي حساب کتاب نه تنخواه ده زمونږ 30,000 روپیا تنخواه ده جی 30,000 روپۍ تنخواه دی دا نو ګوره بیا 500 مه یاده راځي نیمه د ورځې راځي شپږ غنټې د ورځې راځي شپږ غنټې د شپې سهارونه د غرمې یوې پورې شپږ غنټې شوې بیا ماښامونه د شپې یوې پورې شپږ غنټې شوې ښه ټیک ده او ماشومان د سره وي داسې د 14 کالو نه کم ماشومان کار له راځي نه راځي یار راځي خاصه ویم دی خښتو مختو داسې کار کوي خو موږ څه کار نه کوي ټیک لاره زامن دی هغوی سره دې توپې مې پوهې کې غونډارې مونډارې جوړوي صحیح ده جمعدار صاحب څنګه اول خو راته ووایه چې نوم دې څه دی نوم مې اختیار دی اختیار د دربټۍ جمعدار یم د دې مزدورانو د دوی چې څه خدمت یې هغه زه کوم د بجلۍ پورې د ډاکټره پورې د هر رقم تکلیف شي په دې زه ورته ولاړ یم نو انشاءالله دې ته څه مسله زموږ د خوا نه نه موږ ورته د شپې هم خدمت کوو د ورځې هم کوو هر ټیم موږ د دې په خدمت کې بس صحیح ده څومره مزدوران چې موږ سره لګي دي حضرت ووایي چې ماشومان کم دي د 14 کالو نه کم ماشومان هغه در سره هغه موږ سره داسې کار نه کوي که پیړ د اوبه اوبه راوړي پلار له څه راوړي د کور دغه راوړي که نسي کار نه کوي کار له نه راځي کار نه کوي سکول له ځي او سکول وایي ښه سکولونه وایي څوک مدرسه کې سبق وایي دلته موږ سره استاد چې راځي هغه مو ته سبق ښیي مازدیګر کې
نو بس حج مدار صاحب دا خو به ته پته وي که نه چې د 14 کالو نه د یو ماشوم عمر کم وي په هغه باندې څوک هم مزدوري کوي هر قسمه مزدوري جرم دی قانوني جرم دی جرم هم دی او ظلم هم دی دواړه دي او مونږ دا ظلم هم کوو دا جرم هم کوو کوو بالکل هسې په خوله وایي دا ظلم دی او دا جرم دی خو بیا هم کوو بیا یې کوو. بیا هم کوو بالکل خو بس مجبورۍ د وجې هم ډېر قدرمنو کتونکو دا وخت ما سره د دې بټې منشي ولاړ دی چونکې دې علاقې ته زه فرست ټایم راغلی یم دوی نه معلومات منشي صاحب اول خو زمونږ د دې کتونکو سره خپل ځان متعارفي کا او زه راته ووایه چې دا مونږ په چرته کې ولاړ یو بسم الله الرحمن الرحیم منګه دا چې کوم دی دا د اریچن چې کوم دی نه پارچن کې زمونږ شاولي مزمل په نوم باندې دا بټۍ ده او الحمدلله چې کوم دی نو زما شاه محمد نوم دی او د سنتریان مینه د منشیتوب نه راواله تر اوسه پورې سنتریان مین دلته چې کوم دی نو موږ د هغې مخکې په پېښور وو بیا پسې په یو ځای د سپسې کابله پورې ګرځېدلي په کابل کې به څه کول هلته هم بټۍ وه منشي صاحبو دا راته ووایه چې څنګه چل دی دا خلک د نه اډوانس اخلي که نه ما خو داسې ډېر شکایتونه اورېدلي دي چې خلکه اډوانس واخلي 2 لکه 3 لکه روپۍ او بس بیا خپې وباسي او په هغه طرف هم نه راځي نه داسې هغه پخوا به داسې کېده او د خټو مشینان چې کله راغلي د هغې نه پس اوس ډېرې پیسې څوک نه ورکوي 10,000 40,000 50,000 روپۍ هغه ورکوي په وخت ضرورت مثال خبره څه خرچه مرچې لپاره او هغه هم چې کله ځي نو موږ ته یې واپس کړي داسې دغه نشته موږ ته منشي صاحب ستا باره کې یو شکایت دا راغلی دی وایي دی په ټیم باندې مزدورانو له پیسې نه ورکوي او پیسې ولې لیټ کوي نو دا ولې داسې کوي نو دا خو دا موجوده لیبر ولاړ دی او تا ته ما وایي چې لومبۍ تې تپوس وکړه ما خو دلته کار کوو کتابونو کې لګیم او به تا د دوی نه تپوس کړی چې په وخت ورکوي زه یې په زور راغواړم پیسې لیله وایه 2 کسان ور لیټ شو هغوی ته مې بیا به په وخت راځي دغه شی زموږ نشته الحمدلله موږ هغه ټیزن بټي مار نه ښه په وخت فیصله ورکوو په وخت کار بې غمه کوو او دغه نشته ټیم د هفتې په هفته او اډوانس چې په هفته کې ضرورت شي بیا یې موله ورکوو زیارت کې واپس کټ کړي بیرته او دا موږ سختې له موږ نه دي ورکړي الحمدلله نه سختې له ورکوو خبره ده ځکه چې دا غریبانان په دې ګرمۍ کې لګېدي چونکې په شکال خو ختم شو خو هغه اثرات یې ښه مضبوط شته 12 بجې دي 12 نیمې بجې دي لګیا دي په دې محنت کوي مزدوري کوي دا حالات ما وکتل ډېر زیات داسې دي چې غریبانان په عذاب دي بټۍ کار سخت وي او چې بیا ته د بټۍ والا او منشي ته پیسې هم نیسي او په تنخواه هم ولا بټۍ هم نه ورکوي نو دې غریبانانو سره خو زما په خیال باندې څه به کوي دوی بیا نه داسې بیا به بس الحمدلله زموږ خو د دې ماشوم نه واله د غټه پورې ویل شاه صاحب څنګه حساب دی په بټۍ کې وی د شاه صاحب د بټۍ څنګه حساب دی لیبر څوک خفه کوي مونږ خو د اوسه پورې لیبر ته لیبر نه دی ویلی لیبر ته هم لیبر نه دی ویلی لیبر د اسخا جامو کې ورځم زه له غاړه کوم وایي نه مه راځه جامې دې سپینې لږ وړی دغه زه یم نه ستاسو نه مونږ ته رزق میلاوي دغه چې زه شاد محمد صاحب چې نن ته په دې پوزیشن کې چې لیبر لا په هفته باندې خپلې پیسې کلیر کولی شي نو د دې په شا باندې ستا دغه عجزي ده چې کم ته د مزدورانو سره کې او کوم خلک چې دغه په هغه خلک څنګه متل کوي وایي چې هغه دغه یې په ډبلې نه ماتېږي بس نور سوی هم نه کیمره ده نو د هغه خلکو ډېر لږ وخت وي ظاهري شو شاوي په مخ باندې چشمې لګولي او سپین کاټن یې اچولی خو الې بیا دی چې لکه د دې اډیمار هم هغه بیا په 40,000 په 50,000 روپۍ قرضدار یي